سورہ قصص شلم سپارہ آیت نمبر 55 مخی آیت کریمہ کی اللہ تعالی ہوئی چستاسو خوخی چیر دا پسم الارشین تو تا ہدایت کو لنشی ہدایت کو ان کے آغا اللہ تعالی دی داغی او وجہ آغا منگ پرون ذکر کردے وان چې د باز خلکو ته د هدایت ولې نه ملاویږي نو د هغې وجه دا وه چې هغوی د مخلوق لحاظ کوي په مقابله د الله تعالی کې د آیت کریمه کې یو بله وجه د هغې ذکر کوي د نه منلو دپاره د ځان نه سباني جوړوي یو وهم او یو خیال د ذهن ترازی هغه دا کما تابعداري وکړه د پیغمبر مې ومنل د قرآن پس روان شم د حدیث پس روان شم نو خلق به مې د ځمکې نو تښتوي یعنی خلق به را سره بایکاټ وکړي څوک به را باندې سلام نه کوي څوک به راته چې نه هغه سوی نه الیک سلیک به را سره نه کوي غم خادي هغه به را سره پرېږدي که دا چل مې وکړو نو دا به وشي او که دا چل مې وکړو نو دا به وشي ځان له خیالي پلاو جوړ کړی دی ان نتبع الهدى که مونږ تابعداري وکړه د هدایت معکه د تا سره نتخطف من ارضنا مونږ به وتښتولی شو د ځمکې نه دا هر یو هغه سړی چې هغه کار د ګناه کوي هغه ځان له یو بانه کتلی رشوتونه اخلي په رشوت باندې ژوند تیری که ورته چې هلکه دا رشوت ما اخله دا ګناه ده نبی علیہ السلام وایي چې رشوت ورکوونکی او اخیستونکی دا دواړه چې نه جهنمیان دي نو دی به څه وایي یاره دا دومره خرچي دي دا خو په دې تنخواګانو کې نه پوره کېږي که نه نو دا خو بچی پانی مونږ له خلک راکوي او هغې باندې مونږ چې نو وخت تېرو داسې بانه ده یو سړی خپل ضروریات هغه چې نو د خپل صادر مطابق هغه پوره کوي بالکل پوره کېږي د صادر مطابق پې غځوه نو هغه بیا پټېږي او که د صادر نه بار کوې نو که ته له ډېر کوششونه کوې بیا نه پټېږي گزاره کوه چې گزاره کې په خپله باندې به ژوند تېرېږي په حلالو کې به درله الله تعالی برکت اچوي او چې ارامې راغونډی نو دومره مصیبتونه به درته جوړ شي چې د هغې په ډبل به درنه لګي او ارام او سکون به هم نه پریشانۍ به وي دارنګې وایي یاره دا کار په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نو دی به څه وایي یاره خپل خپلوان خفه کېږي نو د هغې د وجې نه چې نو دا کوم یاد ساته د خپل خپلوان دی بیا نه پکارېږي او دا خوشحالېږي هم نه ته وګوره چې څومره ښادۍ شوي دي او څومره خوشحالۍ راغلي دي په هغې کې به خامخا چې د ده نه خپل خپلوان خفه شوي که ښې غټې خرچې یې ولې نه کړې بیا هم پکې وایي که فرض که د چکې روجې وړي نو موږ له خو په خپله را نه کړې ما ورته ووایي چې راله راکړه ځان له مې په خپله ډک کړ نو په هغې به درنه خفه وي که ورله تا ورکړي نو چې دونه د چکې راکوو لکه به ډېر راکوو دونه ډېرې روجې ورته پاتې شي خوشحالېږي نه چې خوشحالېږي نه نو ولې پې الله تعالی خفه کې ولې پې الله ناراضه کې نتخطف من ارضنا یره ټوپۍ په سر کم نو خلک به راته امیر صاحب وایي بیا دا خو بچې نو بده خبره ده چې په امیرانو کې شمار شي پنسۍ نه اوچتومه ځکه که اوچتې مې کړو نو خلک به راته وایي چې دا خو زمیندار دی او چې نو بخور له روان دی نو ولې چې نو دا څه بده وه عثمان رضی الله تعالی عنه ته کافران وایي دا لنګ دې ښکته کا
ته خو چې نو تاجر سړی مالدار سړی هغه ته څنګه ښکلی جواب ورکوي ملګرتیا دې ته وایي او مینه دې ته وایي عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وایي هکذا عزرت صاحبي داسې زما د ملګري لنګ دی نبی علیہ السلام ورته یادوه چې د هغه لنګ داسې دی نو زه د هغه نه خلاف نشم کولی زما د هغه سره مینه ده زما لنګ به اوچتي زه په طریقه د نبی علیہ السلام عمل کوم یو سړی دې ما ته وایي که نه چې اوبه خور له روان دی د هغه په وینا خو څه کېږي نه کله خو ډېر څه وایي په هغې باندې به مونږ خپلې طریقې بدلو خپل ژوندونه بدلو نه نو داسې ډېر کارونه دي داسې بانې دي نو تخطف من ارضنا ځوان ګیره نه پرېږدي ویره که ګیره مې پرېښودله نو بیا به مشرانو کې شمارېږم ویم به یې همزولې او راته وایي چې کاکا دی خواشه کاکا چې نه خواشه که وی درته نو څه بده خو نه ده کاکا خو د عزت ټکی دی لالا خو د عزت ټکی دی نو که درته وي نو بده خبره ده او ته دې ته وګوره په ګیرې پرېښودو باندې ځوان مشر نه ښکاره کېږي ځوان مشر نه ښکاره کېږي وګوره چې کوم هلک سوچه ګیره پرېښودې ده او کوم یې خرئ دا چې کوم یې خري د ده ګیره مخکې سپینېږي دا چې کوم یې نه خرئ د هغه ګیره وروستو سپینېږي دا وګورئ تجربه وکئ دا ولې بار بار یې کټ کوي بار بار یې کټ کوي ویښتې کلک هم شي او چېرې زاړه هم شي نو دا ټول څیزونه دا مونږ ځان له چې په دې دین کې بانې جوړې کړي دي او د هغې د وجې نه هغه دین ته رکاوټ دی او هغه مونږ عمل نه کوو الله ویل خپل ژوند ته خو وګوره که نه اولم نمکن لهم حرما آمنا آیا مونږ دوی له ځای نه دی ورکړی په حرم امن واله کې یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا چې راوړي شي ده ته میوې د هر یو شی رزقا خوراک من لدنا زمونږ د طرف نه ته وایې چې ما ته به څوک تکلیف راورسوي نو حرم خو امن والا دی ته په هغې کې څنګه ښکلی ژوند تېری رزق درته فراخه میلاویږي مونږ به د خپل حالاتو ته واړو یو سړی رشوت کوي نو دی خو اوس نوکر شه که نه دی خو اوس رشوت کوي پلار او مور چې دی راغټ کړی دی نو هغه وخت کې ده ته رزق نه میلاوېده هغه وخت کې ده ته چې نو جامې نه میلاوېدېږي هغه وخت کې د ده کور نه و دا ټول هر څه ښه برابر و چې هغه وخت کې میلاوېدل اوس به م الله تعالی ورکوي خو غلطه یې نیولې ده چې غلطه یې نیولې ده په خپله باندې هغه شانتې روانه ده شی ټیک که سوچ ټیک که مخکې ژوند ته دې سوچ وکړه زما مخکې ژوند چې نه ښایسته و ښه برابر و اوس به هم ښه تېرېږي او ښه به برابر تېرېږي رزق ورکوونکی الله دی او چې نو ضروریات پوره کوونکی الله دی یو سړی د دې ځمکې او د اسمان په منځ کې ځان ځوړن کړي او د ده په قسمت کې نه وي نه میلاوېږي ورته چې څه په قسمت باندې لیکلی ده همغه به میلاوېږي اسباب به ول استعمالې رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي نه سوچ یې نشته پوه یې شته دومره هوښیار دی که نه دومره هوښیار چې دله چې دی نه هغه روپۍ ورکړي که نه سفیان رحمه الله وایي چې دی دا دینار داسې په دې نوک باندې کېږي که نه نو ده ته پته لګي چې کاره دی که کوټه دی دومره ورته چې نه هغه پته لګي د دنیاوي امورو کې دنیاوي امورو کې دومره تکړه دی چې کوم سړی دوکانداري هغه له ورشه بغیر د تلې به در لسیس په تیله کې واچوي او خدای شته که 1 ګرام ښکته یو که 1 ګرام بری داسې به برابري دا تجربه په هوښیارتیا یې په هغې کې شته که نشته نو هغه په دین کې بیا دین کې بیا تجربه دین کې بیا ناپوهه دی مونږ خو ړانده چرګان یو په دغه کې ړوند چرګ نه هغې کې د څومره مهارت حاصل کړی دی ولې هغې کې توجه ده هغې کې محنت دی هغې کې خواري ده دین کې هغه محنت نشته هغه خواري نشته اکثرهم لا يعلمون دا علم نه کار نه اخلي دې د وجې نه علما دا معنا کوي وقالو ویدي ان نتبع الهدى که مونږ تابعداري وکړه د هدایت معکه د تا سره نتخطف من ارضنا مونږ به وتښتولي شو د ځمکې زمونږ نه اولم نمکن لهم آیا مونږ ځای نه دي ورکړی دوی ته حرما آمنا په حرم امن والا کې یجبا الیه راوړي شي دې ته ثمرات کل شیء میوې د هر یو شی رزقا لپاره د خوراک حرم کې ګور هر قسمه میوه به ته میلاویږي
ملذنا زمون د طرفنا ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دینا لا یعلمون پوی